سورة المؤمنون آیت نمبر 38 صفحہ 549 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هو لدينا إلا رجل مگر يوسري افترى على الله تقريبا لا تعالى بدي كذبا دروغ وما نحن له قوم قد يوجد دفارا بمؤمنين إيمان رولنكي قال هو البدي في غنبر ربي إذا ما ربا انصرني مدد كذما بما كذبون تكاشي ديما دروغني قال وبي فرمائل عما قليل فلقى مدكي ليصبحن ببخام خاشي نادمين بمعنى فأخذتهم الصيحة فاسكني والليل يوسخ أواس بالحق فحفسرا وجعلناهم فاسكردوا المنذي غثاء ريزا ريزا فبعدا مثل روالد رحمتنا للقوم الظالمين أغا خلق تاج ظالمان دي ثم أنشأنا بأبا بيداك منذا من بعدهم فاستدينا قرونا آخرين نور أمتنا ما تسبق نشيران كده من أمة اسيو أمة أجلها تقبل مقرر وقتنا وما يستاخرون أو نرست كديشي ثم أرسلنا بأوليك المنغا رسلنا بغنبران خبل تترى برلبسي كلما جاء هركل جبراغي أمة يومت رسولها بغنبر دهغي كذبوه نديبا غدروا غرلو فأتبعنا أسرى واستو المنغا بعضهم بعضا زني بزنو بسي وجعلناهم أو جوركا مغدا كافران أحاديث سرق واقعات فبعدا بس لوالد رحمتنا دي لقوم خلقتا لا يؤمنون بإيمان نروري بسم الله الرحمن الرحيم مخكني آياتنا مباركوكي الله تبارك وتعالى عام قرصنا إجمالي دهار پیغمبر د دعوت خبره هغه ذکر کا او پدې کې د یو خاص پیغمبر ذکر کو نشو دی وجنا مفسرین حضرات فرمایي چې دینا هر پیغمبر هغه غشته شي او هر پیغمبر والقوم ته دا خبره کړی دا چې ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیره صرف د یو الله تعالی عبادت کوي او الله سره څوک شریک هغه ما جوړوي
دغه قوم په دې پیغمبر باندې قسمه قسم اعتراضات هغه کړی دي او لوی اعتراض هغه دا کړی چې هیهات لما توعدون یا هغه باس بعد الموت نه منل د مرګ نه پس یو ژوند را روان دی د هغې نه هغه منکر او اوس هم دې زمانه کې ډېر زیات خلک د هغه ژوند نه منکر دي لکه پرون ما تاسو ته عرض وکړو چې د آیاتونه مبارکه په ظاهر باندې د کافرانو متعلق دي ولیکن اوس دور کې هم ډېر خلک داسې دي چې هغه د آخرت نه غافله دي او ځینې داسې شته چې مني نه قسمه قسم طریقو سره د آخرت د ژوند نه انکار کوي او په هغې کې تعویلات کوي ځینې وایي یاره دومره وړوکي قبر کې به دومره نعمتونه او عذابونه څنګه میلاو شي او ځینې خلک وایي یاره آخرت کې دا قرآن او حدیث کې راغلی دي یو ادنا جنتي ته به لس جنده د دنیا جنت لوی جنت به ورته هغه میلاویږي دا به کم ځای کې وي قسمه قسم عقل باندې دا خبرې تلي حالان کې زموږ عقل هغه ډېر ناقص دی اوس خو ساینس ترقي وکړه باقاعده ساینس هم په دې څیزونو باندې جواب ورکړو که ساینس جواب ورکړی او که نو ورکړی زموږ په یقین و ولیکن ډېر خلک هغه داسې دي چې اوس هم په دې خبرو کې اعتراضونه دي او دا خبرې هغه چې کوم دی نو